أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. دا سورة الفتح 25 نمبر آیات ہے. په دې 25 نمبر آیت کې د کافرانو د مشرکینو د ملحدینو د یو سوال جواب ذکر کیږي. هغه سوال د مشرکینو د کافرانو د ملحدانو دا و چې کله الله تعالی د مؤمنانو سره مرسته کوي او د مؤمنانو په مرسته کې دی لکه څنګه چې بار تیر شو چې دغه د الله تعالی طریقه د خپل نیکانو سره مرسته کوي او دغه طریقه نه بدلیږي، دا مستقلا دغه شانته کوي. نو دې ځکه کې د ملحدینو سوال دا و چې بیا په حدیبیه کې صلح د ضرورت خو مسلمانان به غالب کړي وي، جنگ بشوي وي او په جنگ کې په مسلمانانو ته فتح ملو شي، مکه معظمه بنولې شي وي، صلح حدیبیه باندې لیکل کېږي او دغه شم مسلمانانو بغیر د عمرین کورون ته نه راتللې. دا دغه سوال د مشرکانو مکاو د نور ملحدینو مکاو او د مسلمانانو په ځګونو کې په همسه شکونه د خلکو را ولاړول او سخفګانونو دردونه پړونو کې وو. الله تعالی دغه ټول د حل د پاره د آیات مبارکه نازل کړو. د دې خلاصه دا ده چې د دې کافرانو هغه کارونه کړي دي چې د جهاد دوی سره پکار دي او دوی د جهاد مستحق دي، د وهلو د وجلو قابل دي، لیکن په الحال د الله تعالی حکمت په دې کې دا د جدي پر د جنگونه شي او جنگ خو سره کیږي خامخا خو دا پر نه دی پر ولې جنگ الله تعالی بن کو او صلح ته خبره برابر کړل. حکمت دا دی چې په دغه مکه معظمه کې د مسلمانان وسیږي، نارینه دي زنانه دي چې تاسو یې پیژنئ نه چې مسلمانان دي، خو هغوی پټ مسلمانان دي او د کافرانو د زور او د روب د وجه نه هغوی خپل ځان ښیي نه چې موږ مسلمانان یو، اظهار نشي کولی. نو تاسو مکه معظمه باندې حمله وکړئ، هغه مسلمانان به تاسو ووژنئ، ختم بشي. حالانکه مسلمان قتل خو ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی ګناه ده. بیا داسې کې په خطا کې به مري، نو چې په خطا کې مړه شي نو بې دوه نقصانات دي. قصدن خو ډېر لوی جرم دی، خو چې په خطا کې مړ شي په جنگ په میدان کې مسلمانان وژلی شي په خطا کې، ستا خیال دا وي چې دا بل څوک دي هغه مؤمنان دي، نو په دغه ټیم کې دوه نقصانات مخې ته راځي، بلکې درې نقصانات. یو نقصان به دا چې کله ته خبر شې چې ما مسلمان وژلی دی، بې ګناه کس مې وژلی، نو ستا په زړه کې به یو درد او افسوس تاویږي. که ته شپېته پر په دې کې ګناهګار هم نه یې، خو زړه د چا وځي نه، یېرېږي نه، یو افسوس راته راشي. دویمه خبره دا ده چې د دې نه کافران خبر چې خپل وروڼه یې وژلي دي، خپلې خویندې یې وژلي دي، پیغور به هم شروع شي چې دا څنګه مسلمانان دي، دا خو د دې هم نه دي خبر چې موږ څوک وژنو، په څوک مخې له وردي ډوستې وژني، د قتل مشران دي. کافرانو به اعتراضونه کولی. دوه خبرې شولې. دریم دا ده چې په اسلام کې حکم دا ده چې کله مسلمان په خطا کې ته ووژنې، ستا خیال نه ته به د یو ګمان کې غبلی او وژلی شي، یا ته یو کار کې غبل کار وشي خطا کې مسلمان وژلی شي. نو شریعت کې هم داسې معاف نه یي چې بیخي بری ګناهګار خو نه یې، خو بری هم نه یې. ته به دغه مسلمان دیت ورکړي او د هغې چې کومه کفاره او فدیه دغه به ورکړي، هغې نه خو هم د بچ کېدو نه یي. نو دغه مسلمانانو د قتلېدلو د وجې نه به درې نقصانات شوي وي. ستاسو په زړونو کې دردونه افسوسونه دا به تاسو کولی، د دین الله بچ کړئ، مسلمانان الله بچ کړئ. دویم نمبر د کافرانو د پیغور نه بچ کړئ. دریم نمبر د دیت نه بچ کړئ. د دې دریو فایدو دپاره الله تعالی حکمت به دې کې دا ټاکلی و چې حدیبیه ولیکلی شي، صلح حدیبیه او جنګ ونه شي. نو دا د صلح د کولو او د جنګ د نه کولو حکمتونه دي، که په تفصیل سره نور هم را روان دي. نو الله تعالی وایي هم الذین، دا کافران هغه خلک دي، هم الذین دا هغه خلک دی کفرو چې کفر یې کړی دی. د جنگ دپاره او د جهاد دپاره کفر شرط دی چې څوک د الله تعالی حکم او د الله نظام نه مني، د الله رسمان لاندې د ځمکې په سر باندې باغي ژوند تېروي، نو دی د دې مستحق دی چې جنګ ورسره وشي. وصدوکم، او تاسې بند کړي عن المسجد الحرام، د مسجد حرام. تاسو عمرې ته روانو، تاسو مخې ونیوله او په حدیبه کې محصور کړئ، مخکې تاسو نه پرېږدي. دا دویم سبب د دې دی چې جهاد دې ورسره وشي او جنګ ورسره پکار دی. د عام کافران نه دي، د خاص کافران دي.
عام کافران چې کم کافران داسې چې پر امن ژوند تیاری د مسلمان ته ضرر نه نقصان نه هغه قتل په اسلام کې منع دی ناجایز دی او بلکې د هغه سره همدردی او تعاون کول د ډېرو روایتو کې ثابت دي نو دا خو عام کافران نه دي یو دا چې کوپر یې کړل کافران خو دي دویم خلک د مسجد حرام ته هم نه پریدي عمرې ته نه پریدي والحدی معکوفا او حدی یعنی قرباني ساروی هم بن کړی دي علل زګین ته نه پریدي نو والحدی او قرباني ساروی معکوفا بن کړی شوی دي ان یبلغ چې ورسیږي محل له زید حلال دلته په مینا کې چې کوم د زګینې د عللولو الته کې رسول مستحب دي هغه زګین ته رسیدل دي نه پریدي اگر چې د حدیبیه چې کوم علاقه ده د حرم په حدود کې داخله ده د حرم ځینې حدود راخلي نو په دغه ځای کې ساروي علالول خو جایز وو لیکن بهتره دا و چې مینا ته ورسیږي مینا ته مشرکانو نه پرېښودل ولولا رجال کنوې هغه سړي مؤمنون چې مؤمنان دي مکه معظمه کې اوسېږي مؤمنان سړي دي د هغې غربت د هغې بیماري یا د هغې معذورتیا هغه د دې خبرې عذر ګرځېدلی دی چې مدینه منورې ته هجرت نشي کولی نو ایثار دي ونساء او هغه زنانه مؤمنات چې مؤمنان دي او هجرت کولی نشي مجبور دي لم تعلموهم تاسو نه پیژنئ ان تطؤوهم چې تاسو به د خپون لاندې کوي یعنی جنگ کې به په خطا کې ووجنئ په توصیبکم نو بیا ورسیږي تاسو ته منهم د هغوی د وجنه معرة النقصان بغیر علم ناپوهي سره هغه نقصان دا چې تاسو په پیډیا ورکوي تاسو ته په غورونه کیږي او تاسو بڑکه به افسوس تاویږي د هغې نه الله تعالی تاسو بچ کړي نو یو حکمت خو پکې دا شو ليدخل الله برحمته من يشاء او چې داخل کې الله تعالی په خپل رحمت کې چا لرم چې وغواړي دا بل حکمت مکه معظمه کې ډېر کافران دي چې په دغه ټیم کې الله تعالی ته معلوم و چې دا پر روان وختونو کې اسلام قبلوي په دې کې اخلاص شته طلب شته بلحال لا رسایي نه د شوی خو رسایي به کېږي دی به ایمان راوړي هغوی ته پکې الله تعالی موقع ورکړه د ایمان راوړلو که دا جنګ شوی وي نو هغوی ته د ایمان راوړلو موقع سره نه میلاوي دا به وجله کېدی دا پکې بله خبره شوه الله وایي لو تزیلو که دا جدا شي دا مؤمنان زنانه مؤمنان سړي او دغه خلک چې د ایمان د هغوی یقیني دی راوړي دا جدا شي د دې غټو ظالمانو نه چې کوم د سوچه کافران دي د اسلام د راوړلو هېڅ ارادې نشته دی او خلک یې د حج نه هم بند کړی دی قربانۍ علالولو زګین ته هم نه پرېږدي در دې خلکو نه جدا شي بل چرته لاړ شي الله تعالی وایي لعذبنا الذین کفروا منهم موږ به خامخا عذاب ورکړو دوی ته هغه کسان ته کفرو چې کافران دي منهم د دوی نه عذابا علیما عذاب دردناک بیا به دغه ظالمان ته د مسلمانانو په لاسونو باندې د جهاد په ذریعه باندې زبردست تکلیف خامخا عذاب به رسولی کېږي لیکن په الحال یو ځای دي نو په دې وجه باندې الله تعالی په سره دا وجه صلح ولیکلی شي د ټیم کې جنګ ونه شي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه هغه وخت چې وګرځاو کافرانو په خپلو زړونو کې الحمیه حمیه الجاهلیت غیرت د جاهلیت یعنی په هغه وخت کې د وجلو قابل او د جنگ کولو قابلانو د کافران چې په کوم وختونو کې دی په خپل زړونو کې د جاهلیت یو غیرت پکې واچاو ځان کې هغه جاهلیت غیرت مخکې تیر شوی دی مخکې د صلح حدیبیې په اصولو کې تیر شوي دي چې کله علي رضی الله عنه ولیکل چې محمد رسول الله نو سهیل راپاسېد ویل چې دا رسول الله ته لرې کې دا نشو برداشت کولی او که ته موږ رسول منلی نو بیا د دې جنګونو څه مطلب و تش په رسول په لیکلو باندې دوی چې دوی غوسه شو له دغې نه علاوه چې کله نبی علیه السلام په وینا باندې په خط په اول سر کې بسم الله ولیکلی شو بسم الله الرحمن الرحیم ولیکلی شو دوی ورته ویل دا رحمان الرحیم دې لرې که دا ټکې موږ د سره پیژنو نو زموږ په رواج کې دا نشته دی او را تاسو په رواج کې دا موږ نشو برداشت کولی دا جاهلیت غیرت چې دوی کاوه دومره په اسلام مبارک کې د سختي کوله نو په دغه ټیم کې د دوی سره جنګ کول پکار د جنګ مستحق لیکن بیا هم د غبرني حکمتونو په بنیاد باندې د دوی سره جهاد په الحال ونه شو فانزل الله سکینته نازل کو الله تعالی اطمینان خپل علی رسول خپل پیغمبر باندې خپل پیغمبر په ځکه کې اطمینان او صبر یې واچاو او د دوی دغه جاهلیت برداشت کو یعنی په کار خدا واجته زما رحمان الرحیم نه منځ یو بوتم نه منم او جنگ تیار شوی او جانبین توري استعمال کړي و جنگي کړي د څه شي یا دا وجه دی رسول الله باندې جنگ کا رسول الله باندې
ضد کاوه چې دا ورسره ملیک لکه څنګه چې مخکې وویل چې موږ ویلي وو چې کله د سهیل قاصد دا خبره وکړه چې موږ رسول نه منو او د رسول ټکی د خط نه لرې که موږ یې نشو برداشت کولی نو د صحابه کرامو د هر طرف نه آواز راغی چې ته به یې نه منې خو موږ به در باندې ومنو او که ته یې نه منې به تیرو تورو باندې به تا باندې موږ تسلیم کړو ته به یې ومنې لهذا موږ یې لرې کولی نه شو لکه په هغه ټایم کې الله تعالی د نبي علیه السلام په لږ صبر او تسلي نه وی اچولی دغه شان وعلى المؤمنین د مؤمنانو په زړونو کې او دغه غیرت دوی به خپل ځای باندې ساتلی وي چې ته داسې کې زه هم درسره داسې کوم نو بیا به خامخا جنګ کېدی خو د جنګ الله تعالی دوی بچ کړل په دغه ټایم کې دوی په زړونو کې الله تعالی صبر او تحمل پیدا کړ والزمهم او لازم کړ دي صحابه کرامو سره کلمه التقوا کلمه د پرهیزګارۍ چې هغه کلمه توحید ده وکانو او دوی احق بها ډیر لایق دي کلمې او اهلها او اهل دي کلمې امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې دغه تاکیدات چې صحابه کرام د کلمه توحید صحابه کرامو سره الله تعالی کلمه توحید لازم وکړاو یعنی دا د کلمه توحید داعیان شو دي بزرګو کې دا کلمه بيخي پخښ او بیا وایي چې دا صحابه کرام د کلمه توحید ډیر زیات حقدار دي او وایي دا د اتفاقی خبره نه ده او اهلها د مخ نه دي کې اهلیت هم موجود دي وایي دې تاکیداتونه پته لګي چې صحابه کرام ټول د خپل زمانه لوی بزرگان نیکان او خلک تر شوی دي او ردی په تایید کې یو حدیث مبارک هم د نبی عليه السلام فرمایي چې صحابه کرام الله تعالی د خپل آخري پیغمبر د ملګرتیا لپاره دا غون کړي او انتخاب کړي دغه روایت نه هم پته لګي چې صحابه کرام عادلان دي نیکان دي خلک تر شوی دي بهترین خلک دي او دا د خبرې معیار دی چې خلک هغه په نقش قدم باندې روان شي او د الله تعالی رضا حاصل کړي دا امام قرطبي رحمه الله رضی ځکه ثابت کړی او دا د الزمهم کلمه التقوا وكانوا احق بها واهلها دا دومره درې تاکیدات وي د دې لپاره د صحابه کرام لوی خلک دي معمولی خلک دي وكان الله اضل تعالی بكل شيء عليم بهر څه باندې پوهه الله تعالی د هر خبرې علم دغه مناسب په سری راولې کړي د دین ورسته چې کله صحابه کرام د حدیبیه د زین واپس شو عمره ونه کړله او خپل کورون تراله نو د مشرکانو او د منافقینو پروپاګاندا شروع شولې پروپاګاندا دا وی چې نبی عليه السلام خو چې ما خوب ولیدو او زه مکه معظمه ته لاړم او ځنې ملګرو به سرونه وخرول او ځینو به اخته کې چیکړل او مسلمانان خو ردی خبریا مقیده لري چې د پیغمبرانو خوبونه غټوله وਹੀ دروغ پکې نه نو وسول دا واپس څنګه شوي او دا عمره موري ونه کړله دا اعتراض د مشرکانو طرف نه وکړو او دا منافقین او ملحدین او مسلمانانو منځ کې خوراو د دې سره د ډیرو مسلمانانو زړه ته ډېر درد رسیدو لکه مخکې موږ ویلو چې نبی عليه السلام خوب لیدل هغه خوب چې ونه خوب خو وਹੀ لیکن بده خوب کې د تعین نو چې دا به سکل تاسو ذکر روان کړل به یو خبره خدا وا تعین به کې سره نه په دې وجه باندې ډیرو روایتو کې دا هم دي چې کله صحابه کرام روان شو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایل چې دا یا لره چې ګور نبی عليه السلام خوب لیدل نو کو سکل پرز کړه دغه خوب هغه تعبیر سکل نه په دې پر معنی نه نو روان کله خو بخامخی په بل کال باندې خو بخامخی خو موږ مکه معظمه ته بخامخا زموږ پس شته دي البته په خوب کې تعین نشته چې کله وي نو په دې وجه باندې کې دې چې مدلاري نه واپس کې دې چې روان کال کې لاړ شو ته دغه روایتونه پته لګي صحابه کرام په دې تعبیر باندې پیدل هم چې په دې کې تعین غوړې نشته لازم نه ده چې د بیګاره خوب لیدل یو سال خلک روان شي عمره ته د صفات لته یقین خبره نه ده البته دا جدا خبره ده چې نبی عليه السلام کله خوب بیان کړو صحابه کرام د مخکې در شوق او عمره ته لاړ شي یو دم راجم شو المنزو او وس روانې کو نبی عليه السلام ته نو ول تاسو لاړ شي خو د دوی د جذبه او شوق نبی عليه السلام ورته نبی عليه السلام سره خپل روان شي ول ټیک ته زمونږ سره لاړ شي حالانکه نبی عليه السلام ته نو ویل چې بس روانې کې په ما خوب لیدل د څه نه خلک ویل موږ ته خوب لیدل د کې دې شم داټی نبی عليه السلام ول بس تاسو دومره شوق زمونږ سره زم خو البته خواوشه مسلمانان ټول ته خبر ولېږي چې هغه مرسته ملګری شي نو باندې ته خبرونه ولېږل شي ابدي سفر کې تقریبا د یو روایت مطابق 1400 او د دویم روایت مطابق 1500 کسان یې سفر کې ملګری شو نو بده ځکه کې د مسلمانانو وزنو کې کم خفګانو درد او د کافرانو کم پیغورونه او د مشرکانو اعتراضونه او د ملحدینو هغه جواب د ذکر کیږي او دغه خفګانونو دغه قسمونو وروسته الله تعالی د آیات متصل نازل کړ
الله تعالی فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا یقینا رښتونه ثابت کو الله تعالی د خپل پیغمبر سره خوب د حق بالحق په حق سره یعنی په مناسب موقع باندې هغه خوب رښتونه ثابت شو او هغه او د ځکه کې دغه خوب لا رښتونه خوب لا ثابت شوی نه دی خلل مکه معظمه در روان شوی نه دي خو الله تعالی دغه جملې نه تعبیر په پهل ماضی سره کړی دی ماضی الفاظ استعمال کړی دي چې گویا بس تاسو لاړه ورسېدلې زګه چې دا خبره بیخي یقیني و عربی ګرامر کې اصول دا چې کوم خبره یقیني هغه د پر د ماضی الفاظ استعمالېږي اگر چې دا تلل او مکه ته داخله دل د روان وخت نو ځکه الله تعالی فرمایي لتدخلن المسجد الحرام خامخ تاسو داخليږي مسجد حرام ته نو دا دویمه جمله د مستقبل لپاره ده په مستقبل له او دا اولنې کې اشاره ده د خبر یقیني ده او د دویم کې اشاره ده خبره ته چې کار روان دي خامخ بکیږي ان شاء الله کله یغواړي امنین په امن سره محلقین د خلق بخری خپل رؤوسکم خپل سرون لره محلقین خراون کې به د خلق رؤوسکم خپل سرون لره مقصرین کټکون کې به نو بده وجه باندې چې کله مکه فتح شوله او کله صحابه کرام حال د عمره او حج وکړل نو د نبی علیہ السلام یخته چې کم دینو یخته مبارک د معاویه رضی الله عنه کړل بقینچې باندې او چې کله حجۃ الوداع کې د اخرنه حج کې دونه باغی کې نبی علیہ السلام سر بیا خرولې ده نو بده وجه د محلقین رؤوسکم تاسو به خرون کې خپل سرون لره او مقصرین کټکون کې وای نو دا ټول صحابه کرام د مخاطب دي چې سر نو خرول چا کچ او دغه موقع کې نبی علیہ السلام یخته کچ کړیو معاویه رضی الله عنه د یخته کچ منی واړه کړیو لا تخافون تاسو بنه یریږي د هیڅ چانه د سحال کې براشي حج د پاره د عمره د پاره چې د هیڅ چانه به یریږي نه ځکه هر څه فتح شوی د کافرانو زور به مات شوی نو یره بد چانه فعلمن دي الله ته معلوم ما حقص لم تعلم جتاسبين پیدلای فجعل من دون ذلك نو مقرر کړه نو فجعل نو وګړ زولا من دون ذلك مخکره دي خوب درشته کېدونه فتحا قریبا یا فتحا نزدی د دې خبر تعبیر نه مخکې یو بل فتح نزدی مقرر شو د فتح نزدی نه مراد ځنه صحابه او ځنه مفسرین خیال دار چې هم دغه حدیبیه دی مراد چې د خوب تعبیر چې کله ثابتېدو خلک ته حج عمره کول دغه نه مخکې یو بل فتح وشو هغه بل فتح دغه حدیبیه وجه د حدیبیه په خپل باندې ټول فتوحات بنیاد جوړ شو او دغه سبقونه مخکې مونږ ویل چې په دغه صلح حدیبیه په دوران کې د صحابه کرامو تعداد چې کومونو دا 1400 یا 1500 خو چې کله مکه فتح کېدل نو مکه فتح کېدل په وختونو کې صحابه کرامو تعداد د 10000 نه برابر او په حجۃ الوداع کې د 1 لک نه برابر نو دا د دې کې حکمت دا و چې حدیبیه د ټول فتوحاتو بنیاد وکړسي د ځینې علماء رائے دا ده چې دا فتحا قریبا مراد د خیبر غزات مراد ده چې کله مکه فتح کیږي تاسو په امن سره مکه ته داخليږي دا غینه مکه به تاسو یو نږدې فتح بل ملایويږي چې هغه د خیبر فتح او دا هم یقیني خبره ده چې د خیبر د فتح د وجنه د مسلمانانو تعداد هم سه واشو او د مسلمانانو لاسون ته هغه درنې غټي اسلحې لاستراله هغه وسایل لاستراله چې بیا د کله مکه باندې دوی حمله کوله نو هیڅ قسم کمه وسره نه هیڅ قسم یې نه و چې توري نشته نيزي نشته غش نشته اسون نشته د خبرې پکې نه وي جنگي سامان بیخي پورا او افراد هم ډیر زیاتو نو بده وجه کړه مکه باندې فتح کې مکه باندې حمله کېدله هیڅ قسم یاره هیڅ قسم کمه د دوی سره نو بده وجه باندې د مکه د فتح نه مخکې بل نږدې فتح الله تعالی دوی د پاره صحابه کرامو د پاره مقرر کړله چې په د غټ د مکه د فتح نه مخکې هغه فتح وشي د مکه فتح کې نور مسانی پیدا شي هو الذي الله غزات ارسل رسوله چې لګل د پیغمبر خپل بالهدى په هدایت سره ودین الحق ابدین حق باندې ليظهره دې د فارج غالب کې دې دین لره علی الدین کله په ټول دینونو باندې یعنی کافرانو کو څومره اعتراضونه کې مسلمانانو باندې څومره مخ نه سي خو د پیغمبر دراتلو مقصد دا د اسلام په غالب کیږي د ځکه کې غلبه د اسلام په دوه قسمه ده یو غلبه په دلایل سره د کفر او د اسلام دلایل شروع شینو د اسلام دلایل د وزنی درانه او د کفر دلایل یا د سره یینه یا د دومره کمزوري چې وزن پکې د سره نه د سره چې دلایل نه د دهریان والا دهریانو سره د سره دلایل نشته
بس دغه شبهات شکونه راولاړی اس په شیطانی وسوسې خو دلایل کتاب وس د سره نشته هیڅ قسم دلایل د حقیقت ثابتول لپاره شته نو په ټولو کې بے دلایل عقیده خو دغه شو باقي چې څومره مذهبونه دي نو هغوی دپاره دلایل شته لیکن دلایل دومره کمزوري دي چې د اسلام په مقابله کې د هغې وزن د سره نشته نو یو په دلایلو کې غلبه ده نو دلایلو کې اسلام ته غلبه یقیني حاصله د قیامت پورې دویم قسم غلبه د ریاست او د حکومت د اسلامي نظام غالبي نو تفسیر مال په قرآن لیکلي دی چې دغه دویمې غلبې دپاره یو شرط شته هغه شرط چې کله موجود شي نو دغه غلبه به هم راځي او چې کله دغه شرط موجود نه وي د غلبه بیا نه راځي په دلایلو کې به غلبه وي کله چې د کافرانو ماهرین او د اسلام عالمان بحث شروع کی مناظره شروع کی نو عالمان به ګټي ټول مرله دی به غالب کیږي خو کله د ریاست خبره راشي نو ریاست یقیني نه چې خامخ خبر ځکه اسلامي نظام قائم شي بلکې دغه لپاره شرط دا ده چې کله مسلمانانو کې صلاحیت موجودي نو بیا به ریاستي غلبه هم راځي خو چې کله مسلمانانو کې صلاحیت موجود نه بیا به د ریاست غلبه د سره نه او د نظام غلبه به نظام بل غالب اگر که خلک به مسلمانانی او دا به منظم کې روزي حج هر څه قایلی خو نظام به سره نه اوس کوم ځګنو کې چې نظام نشته دی او خلک مسلمانان دي د معرفت قرآن تحقیق مطابق دغه ځکه غلبه ځکه نشته چې شرط موجود نه دی شرط ستاسو په خلکو صلاحیت نشته دی خلک صلاحیت خلکو دغه نظام صلاحیت شته نه دا نظام څه شی دی موږ ست د پاره پیدا یو زمونږ دشمن څوک دی زمونږ خیر خوا څوک دی موږ له کول ست دی زمونږ ذمہواری ست د کم شي نه بزان ساتو کم شي به زمونږ د پاره لازمی پاغي باندې د سره پویږي نه صلاحیت صرف شوی د چت شوی هم دغه وجه چې کوم ځکه کې اسلامي نظام نشته هغه خلکو جامو ته وګور د بل ته کافرانو شان جامې غوندي نمونه دا غوي دي یخته دا غوي شانته کې واړه کوي خبرې دا غوي شانته کوي کارونه دا غوي خو خي متاثر دا غوي د صفاتونو دا غوي نه کوي اغوي کوي په خپل مذهب باندې په خپل اعتراضونه کوي په خپل معنی وي زمونږ کافران خدي انګريزان نه خدي نو دې لسی به صلاحیت خلکو باندې نظام د کوم ځکه نراشي دغه شان د کې کم خلک چې صلاحیت لري نه په دې مسره باندې پوهیږي چې من کله انفرادي عبادت کو د کوم ځکه نه علم حاصلو کله چې زموږ معاملات نو څنګه معاملات بمي آیا اسلام د عبادتو نوم دی که معاملات پکې داخلي معاملات پکې شته که نشته پکې کنه دکانداري او تجارت د خبرې مرزي دی پیسې د خبرې مرزي دی جایز نه جایز ته پکې نه ګورو صرف جماعت کې بموز الله لکو تسې دا کنه بل شانت کې دغه شانت کې چې مونږ کرے ژوند تیرو اجتماعي ژوند زموږ د مشر بس حالي مشر به کم څوک مشر کیږي هغه مشر بس کم شرایط لري هغه مشر د مشر کول کم قسم طریقې کار اسلامي طریقې کار به سي اوس دا هغه صلاحیتونه د کوم دي ته یو چانه تاسو وکړي چاته به زی چاته به مزه نه نو بری طریقه باندې چې دغه صلاحیتونه صرف شي نو بیا د ریاستي غلبه د نظام غلبه ناراضي او چې دغه صلاحیتونه موجود نه بیا د نظام غلبه راځي نو په دې وجه د ورستانو آیاتونو کې د صحابه کرامو صفاتونه ذکر کړي دي او دغه صفاتونه د لپاره ذکر کړي دي چې د نظام او د ریاست غلبې لپاره صلاحیتونه په کار دي صلاحیتونه په صحابه کرامو کې پورا موجود مو دغه وجه باندې د نبی رسول الله د وفات نه 15 کال وروسته د اسلام غلبه د دنیا ګډ ته ورسېدله ځکه خلکو صلاحیتونه اوس په میلیونونو مسلمانان ته غوټو وسایل مالکان او په خوا کې به شپږ ډېر زره مسلمانان په یو معمولی صوبه کې قتلېږي او دوی تشویل نشي ګناه ده بد کار دی تشویل نشي دا کار غلط دی او یو مسلمان یو تش جنډه دغه مسلمان راوالي الته به خلک سکون نګدي وای نه دا کار مکه ډېر غلط کار تش جنډه سوي نه چلاغسته اواز یې څوک نشي پورته کوي دا ولی هغه صلاحیتونه صرف شوي دي خلکو کې صلاحیتونه نشته د اسلام غلبه نشته